الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم صدق الله العظيم. سورة نوح شروع کو ندی سورت سورة نوح نوم ذکر کی خودشو. نوح علیہ السلام دا الله یو ډیر لوی پیغمبر دی په اولو العزمو پنځو پیغمبرانو کې شامل دی او دې ته شیخ المرسلین هم وایي او دا ړومبنی پیغمبر او رسول دی چې الله د شرک د رد دپاره ځمکې ته رالیږلی او په دې ځمکه باندې د ده د زمانې نه مخکې شرک او کفر نه و شوی، خو شیطان چې خپل لار وچلوله او 10 پیړۍ بعد شیطان په دې قادر شو چې د شرک بنیاد یې کېښودو، نو الله د پیغمبرانو د مرسلینو سلسله شروع کړله د دغه شرک د رد دپاره. نو نوح علیه السلام 9.5 کاله دعوت مسلسل وچلو او دې ته ځکه سورې نوح وایي چې د ابتدا نه واله تر د انتها پورې اجمالی طور تمامه قصه او واقعه د نوح علیه السلام دی صورت کې ذکر شوې ده. دې کې د نوح علیه السلام د قصې سره نورې خبرې نشته، خو د نوح علیه السلام او د هغه واقعه او د هغې سره متعلق چې څه مسایل دي او دلایل دي په هغې باندې بحث دی. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه، یقینا لېږلی مونږه نوح علیه السلام خپل قوم ته په دې مضمون باندې م لېږلی او دا حکم وله ورکړی و چې ان انذر قومک ویروه خپل قوم لره من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، پخوا د هغې نه چې راشي دوی ته عذاب درناک. دنیا کې طوفان او په آخرت کې عذاب النار، د دې نه مخکې دا قوم ویروه. حضرت نوح علیہ السلام خپل د دعوت کار شروع کو او وی فرمایل قال یا قومی، ویلی نوح علیہ السلام اے زما قوما انی لکم نذیر مبین، یقینا زه ستاسو لپاره یرونکی ښکاره یم. یعنې په ډاګه باندې او په سپیڅلې طریقه باندې زه تاسو د الله نه یرومه او د الله د عذاب نه م یرومه او دغه عذاب نه د بچاو لار دا ده چې ان اعبدوا الله واتقوه واطیعوني. د هغې نه د بچاو لار دا ده چې ان اعبدوا الله، د یو خدای بندگی وکئ، د یو خدای عبادت وکئ، یو خدای ومنئ، واتقوه او تاسو لار د تقوا اختیار کئ، لار د تقوا اختیار کئ، یعنی د الله نه ویریږئ. واطیعوني او زما تابعداري وکئ، زما خبره ومنئ، ازجر سویم. نتیجه بدای چې یغفر لکم من ذنوبکم، معاف بکی الله تاسو ته ستاسو بعضې ګناهونه، ستاسو بعضې ګناهونه به الله معاف کړي. دا من دپاره تبعیض دی، تاسو په شرم تعمیل کې زده کړی و، دا تبعیض دپاره دی. د بعضې ګناهونو نه د اسلام د راوړو نه وروسته ورنه مخکې څه شوي دي، دغه ټولې به درته معاف شي، ځکه چې ان الاسلام لیهدم ما کان قبله، اسلام اگر ټول پخوانی ګناهونه چې د کافر او مشرک د کفر او د شرک په زمانه کې کړي دي او چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویله ټول معاف شو. ان الاسلام لیجب ما کان قبله، اسلام کټکوي او ختموي هغه تمام ګناهونه چې د اسلام د راوړو نه مخکې د انسان نه شوي وي. ویؤخرکم الی اجل مسمی، او رسو بکی الله تاسو هغه نیټې مقررې ته. معنا دا ده د دې تاخیر معنا مفسرین دا کوي چې تاسو به رستو کې اجل مسمی ته
کومه نیټه چې الله ستاسو د مرګ دپاره مقرر کړې ده په هغې خو به مرئ تاسو خو د هغې نه مخکې به تاسو له دا تاخیر درکړي چې عذاب به در باندې نه راولي په دې کې نور مرګ داسې شی دی چې دې نه نه په نیکۍ کې بچ کېدی شی او نه تې په بدۍ کې بچ کېدی شي دا نیک او بد نه مني دی دواړه ختمول غواړي نیکان عمري او بدان عمري په ډېره نیکۍ سړی د مرګ نه نشي بچ کېدلی نه په ډېر بدماشۍ او بدعملۍ سره سړی دغه نه بچ کېدی شي د مرګ نه د مرګ کار د مرګ لار د هر زیروح لار ده او یو سړی داسې وایي که نه چې سبیل الموت غایة کل حی لار د مرګ د هر ژوندي ده لار د مرګ دا انتها د هر یو ژوندي ده فداعیه لأهل الارض داعی د مرګ رابلونکی رابلي ځمکې والا ځمکو والا وله چې راشئ زما خواته چې بېغمم کم ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر یقینا نیټه د الله کله چې راشي نه رستو کېږي لو کنتم تعلمون که یې تاسو پیدونکي که په خبره پوهېږئ نو الله چې کومه نیټه مقرر کړې ده او کله هغه نیټه راشي نو لا بیا یو منټ دپاره نه رستو کېږي او نه مخکې کېږي قرآن کې په نورو الفاظو باندې دا هلته ذکر شوی ده قال رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا ویلی حضرت نوح علیہ السلام ای زما ربا یقینا ما را بللی دی خپل قوم لرا لیلا د شپې ونهارا او د ورځې یعنې داسې مسلسل نصیحت او دعوت او خیرخواهي دې قوم مې لټولې ده چې شپې ته مې نه دي کتلي او ورځې ته مې نه دي کتلي خو دې ته مې ستا دعوت مخې ته ایښی دی خو مشکل دا دی چې فلم یزدهم دعائي الا فرارا پس نه دی زیات کړی دی بدقسمته قوم لا دعائي زما را بللو الا فرارا مگر تیښته د حق نه چې څونه به ما دوی باندې زور لګو دومره به دوی زور په تیښته کې لګو وانی کلما دعوتهم ای زما پروردګاره یقینا هر واري چې ما براو غوښتل دوی لره لتغفر لهم چې ته ورته بخشش وکړي یعنې ته ورله د ایمان مقور کړي او د هغې په وجه یې ګناهونه معاف شي جعلوا اصابعهم فی آذانهم نو ګرځول به دوی خپلو ګوتو لا په خپلو غوږونو کې واستغشوا ثیابهم او ځان به پټ که په خپلو جامو کې په غوږونو کې به یې ګوتې کلکې ورکړې داسې مبعد چې د نوح تقریر او وعظ واورو او وړه ته هم چېرته کونو شي نو غوږونو کې به یې ګوتې ورکړې دې دپاره چې د نوح تقریر او وعظ وانه وړي یعنې د نوح علیه السلام دا تقریر او وعظ په دوی انتهایی بد لګېده نو غوږونه به یې ورته بند کړو او د نبی حضرت نوح دا چهره دا دوی باندې دونه بده لګېدله چې په جامو کې به یې ځان پټ کړه چې دی ویني دا جامې به په ځان باندې راواچولې او مخونه به یې خپل پټ کړه او سترګې به یې بندې کړي چې زموږ نظر په ده باندې ونه لګي دا شیطان داسې په خره سوارې کړي اوس هم دقه مسله ده دا خلک د الله او د الله د دین نه او د الله د کتاب نه داسې تښتي کأنهم حمر مستنفره فرت من قسوره څنګه چې قرآن وایي بل ځای کې واستغشوا ثیابهم ځان پټوي په خپلو جامو کې دې لپاره چې تا ووینئ نه واسروا او کلکیږي ای زما پروردګاره پر خپل بد عملی او بت پرستی باندې دا یوازې دي کې یو ګن نه و چې بت پرستي وه
دی بت پرستو، نور پرستو، قمر پرست پکیو، بے شماره د کفر او د شرک لارې خپلې کړې وې. واستکبروا استکبارا، او ځان یې غټ ګڼلی دی، ځان غټ ګڼلو. یعنې نوح علیه السلام او د هغه دعوت ورته انتهایي سپک ښکاره کېده. د الله دین او د الله دعوت ورته انتهایي سپک ښکاره کېده. لکه موجوده زمانه کې چې براینام مسلمانان او نام نهاد مسلمانان ته څنګه د الله دعوت او د الله دین او د الله دین حکمرانی او د الله دین غلبه دا په دنیا کې څنګه بد ښکاره کېږي. نن 22 کاله کې پاکستانیانو د الله سره دا وعده پوره نه کړه چې ته موږ له یو ملک په دې بر صغیر کې راکړه، موږ به پکې ستا شریعت او اسلام راولو. رای وسته په 22 کاله کې، او اوس هم ورته اراده نشته. کم خلک چې په حکومت باندې مسلط دی د هغې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ پورې ورته اراده نشته چې په دې ملک کې د شریعت نظام راشي. ام معمولیان چې دي هغه په یو بل په ګریوانونو کې لاس اچولی دی او د پتو لویه ډیری ورسره په جیب کې یو په یو د کفر فتوه کوي، بل په بل د کفر فتوه کوي. زه وایم اول به په قیامت کې الله د مولیان رانیسي. دا مولیان دي که او څوک خپله بزرګي ښکاره کوي او څوک خپله بزرګي ښکاره کوي. ټول د بزرګي زامن د ځانه سازوي. د جنت ټیکهدار هر سړی ځان ته جنت ټیکهدار وایي، وایي زه د جنت ټیکهدار یم. واسروا ټینګېږي، کلکېږي پر خپل بد عملۍ، پر خپل مخالفت باندې. واستکبروا استکبارا، او ځان واستکبروا او ځان غټ ګڼي، ځان غټ ګڼل لوی تکبر دا دی. پیغمبر خدا فرمایي چې بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق، حق دی د دانسته نه منل، حق وپېژني ونې مني، دا غټ تکبر دی. و غمت الناس، د خدای مخلوق ځان ته نظر کې سپک راوستل. ثم انی دعوتهم جهارا، بیا را وبلل ما دې قوم لرا په ډاګه باندې لوی لوی جلسو کې او په لوی لوی اجتماعاتو کې او په لوی لوی بازارونو کې او په لوی لوی مجلسونو کې مې ورته په ډاګه باندې دعوت پیش کړ. ثم اعلنت لهم، بیا په ډاګه کوم ما دوی ته دا دعوت. معنا دا ده چې پرت پسې ورلم او ښکاره ښکاره مې ورته وویلې. واسررت لهم اسرارا، او پټ دعوت مې ورکه دوی لره، پټ ورکوله. چا پسې کورون ته لاړم او د هغې په غاړه مې وله دعوت ورکه، په خفیه انداز باندې ځان له ځان له مې وله دعوت ورکه. وقل، ما ورته وویلې چې استغفروا ربکم، بخښنه وغواړئ د خپل پروردګار نه، د الله نه بخښنه وغواړئ. او د الله نه د بخښنې غوښتل د کافر دا دي او د مشرک چې شرک او کفر پرېږدي او یو الله ومني او د یو الله د پیغمبر خبره ومني. انه کان غفارا، یقینا دی الله بخونکې. د الله داسې عادت دی چې د لوی نه لوی مجرم کله د خپل جرم نه باندې خپیمانه شي نو الله یې معاف کوي. یرسل السماء علیکم مدرارا، راو بلیگی پتا سو باندې باران فی در فی، جړی بدر باندې وکي. مدرار شبایز باران ته وایي، د غټو غټو څاڅکو باران، او دائم باران جړی ورته موږ ترجمه کوو. ویمددکم باموال وبنین، او امداد او تعاون مو کی الله ستاسو باموال وبنین، په مالونو په بچو باندې. حضرت نوح علیه السلام ورته وایي چې بدقسمتو خلکو، تاسو خو په دنیا باندې ورسور شوي یئ، تاسو خو دنیا پرست یئ. دا دنیا دا بدل الله داسې درکي او دا له څه کوي چې الله به تاسو له مالونه او دولتونه هم درکي او بچي به هم دله درکي. دوی باندې قحط راغلی و، نو د ولږې انتهایي تکلیف دی بدماشانو ته، او دا ښځې الله تعالی شنډې کړې وي
بچی هم نه کېدل. لکه نن چې یورپیانو باندې الله عذاب راوستی دی، دوی بچی کمول الله ولا داسې کم که لګیا دی د یورپیانو نسل که خیر په دنیا کې ختمیږي. بالکل د هغې خانداني نظام درهم برهم شوی دی، او پلار د زوی نه او زوی د پلار نه او مور د لور نه او لور د مور نه خبر نه ده چې په کوم ځای کې لکه سپو کوم ځای کې په شپه راغله او په کوم ځای کې وګرځېدل او کوم ځای کې راغلل. بس پلار لګي او د خپلو بچو نه په کور کې د کمرې کرۍ یلي، او چې پلار کله بوډا شي نو بیا حکومت ته راپورټ وکړي چې دا زمونږ پلار بوډا شوی او دا زمونږ را ښځې او دا کور والا واړه ترې تنګ دي، نو سرکاري ګاډی راشي پای کې ویسي او د دارالامان په نوم باندې جیلي پای کې واچي هلته بوډا. دا پلار ولي ده او دا زوی ولي ده، مونږ د هغوی په ژبو پسې هم داسې لیوني وو، ځان هم لیونی کړی دی، انګلش او بس زمونږ حکومت ولګېد نو په سرکاري سکولونو کې هم ټول انګلش ژبه اردو ده، حکومتي ژبه اردو ده او نښتي په انګلش دي، ځکه چې د انګلیشۍ زامن دي که نه ټول انګلش وایي، انګلش خو ځای ته ورسولی. ثم انی دعوتهم جهارا و انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا، ما ورته ویل بخنه غواړئ د ربنا انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، او بګرځئ ستاسو لپاره باغونه او بګرځئ ستاسو لپاره نهرونه، داسې باران به وکړي او دا ځمکه به ټول سرسبز او شاداب بشي او باغونه به شي او نهرونه او ولې او لښتي به پکې روان شي. مالکم لا ترجون لله وقارا، څه شوي دي په تاسو باندې چې تاسو امید نه ساتئ، نه یریږئ دا امید نه ساتئ د الله د وقار او د عزت خیال د الله رب العزت تاسو نه ساتئ. د دې یو ترجمه دا هم ده چې د الله د لویوالي او د بړایۍ، وقار بړایي لویوالی د هغې د الله څه لحاظ نه ساتئ چې الله څومره لوی ذات دی. او دویمه ترجمه دا مفسرینو کړې ده، مالکم لا ترجون لله وقارا، څه شوي په تاسو چې امید نه ساتئ د الله نه د خپل بړاوالي او د خپل عزتمندۍ، چې ته په بت باندې او په غیر الله باندې ځان اوچتې او په هغې عزت برابرې د الله نه ولې نه غواړې. دا دویمه ترجمه مفسرینو کړې ده. وقد خلقکم اطوارا، پیدا کړي الله تاسو لا په مختلفو اطوارو باندې، نطفه وي بیا علقه شي، علقې نه مزغه شي، مزغې نه عظام شي، بیا پرې پاسه سرمن راشي، بیا انسان ترې ساز شي. الم تروا نګورئ کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، نګورئ تاسو چې پیدا کړي الله اوه اسمانونه لاندې باندې، انشاءالله ستاسو ټلۍ والي شوې ده. د دې ځای نه وقت خلقکم اطوارا نه به سبا له درته انشاءالله سبق ووایم. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو، باریکو باندې پوهه کې دې سره سره الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان باندې کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا